رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله د مازنه فارغ شو دغه جماعت ورته ورنږدې شو او دا ورته وی چې تاسو کې وزد الله اخیری پیغمبر یما او کافت للناس یم رحمت للعالمین یم او د تمام امت د تمام مخلوقات لپاره الله ز پیغمبر جوړ کړی مو د دنیا ته را لګړي ماته نبوت ملاو شوی وی بس مونږ تم ستا په وجه باندې هدایت ملاو شو مونږ ته کلمه وایي چې مونږ مسلمانان شو هغه جماعت ټول چې کوم نه مسلمان شو قران کریم فرقان حمید په یو کم دیشمه سپارا سورۃ الجن کې داوی مفصل واقعا ذکر کړی دا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وای چې کله د دې پیریانو یو جماعت چې دا هغه واقع په لټون کې چې کوم دی حجاز مقدس تر اور رسیدل او دوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ولیدو او دا هغه کلام واوریدو او دا وی چې دا یو عجیب ناشنا کلام دی قرآن عجبا دا خو عجیب کلام دی یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا نو پاغه پیغمبر باندې ایمان راوړو چې دا هغه قرآن په وجه باندې کوم دی الله رب العزت هدایت ورکړي خلقو ته لار کوي خلقو ته او دا تهیه وکړه چې د نن نه بعد موږ شرک نه کوو بربنا احد دا یو رب سره چې هغه تمام مخلوقات پیدا کوونکی او پالونکی دی یعنی رب هغه او پیژاندو د چا په واسطه سره د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د پیغام په واسطه سره د الله د کلام په اوریدو سره د الله وحدانیت داغه اقرار وکړو او دا د هغه د هدایت ذریعہ وګرځیدل او بیا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هغه داسې پرې نه خودل چې بس تاسو ایمان راوړو اوس تاسو کار ختم شو نه 13 جمعه باندې ما یو آیات ولستو چې باغې کې الله رب العزت فرمایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني اے پیغمبر ته وای دې خلق ته چې دا زما لار ده ادعو الى الله ذلار طرف ته کوم دې تاسو را بلما على بصيرة بڑے حکمت سرا انا ومن اتبعني دا زما لار دا داغه خلق لار چې چا په ما باندې ایمان راوړو نو چې څنګه پیغمبر عالمي دی څنګه پیغمبر چې کوم دی د ټول جهان لپاره الله عالمي پیغمبر را لګلې دی د تمام مخلوقات لپاره دغه شان د امت چې کوم دی عالمي امت دی د تمام عالم د تمام انسانانو د هدایت لپاره